بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، د دې نه مخکې درې څلور سبقه مخکې مونږ چې کوم دی نو د اسم فاعل بحث ویلو او مونږ ویلي چې څنګه د فعل عمل کوي، یعنې د فعل لپاره کوم دی نو فاعل هم راځي او مفعول به هم راځي او هغه مرفوع وي منصوب وي. نو دغه شان د اسم فاعل هم عمل کوي او د هغې اجرا هم بیا مونږ کړې وه. د هغې لپاره مونږ خپل شرایط هم چې کوم دی نو ویلو. نو ګوره څنګه چې د اسم فاعل عمل کوي، د دې لپاره موږ فاعل جوړو او د دې لپاره موږ مفعول به جوړو. نو دغه شان د اسم مفعول هم چې کوم دی نو عمل کوي، خو د اسم مفعول لپاره به موږ څه جوړو؟ نائب فاعل به جوړو، ورپسې کوم مفعول به ضرورت نه هغه به ورپسې راځي. نو ماشوم په دې باندې پوهه کې چې ګوره بچي صرف فعل یا چې کوم دی نو حروف مشبه بالفعل یا فاعل ناقصه د هغې د وجه نه کوم دی نو موږ یو اسم مرفوع نه وایو یا به منصوب نه وایو، بلکې موږ به د څه وایو؟ د اسم فاعل او د اسم مفعول د وجه نه کوم دی نو موږ یو اسم څه وایو؟ مرفوع منصوب به وایو. نو په دې ته به ماشوم راولو. نو ګوره د اسم فاعل لپاره لومړنی شرط دا و چې د دې نه مخکې به مبتدا راغلی وي. دغه شرط د اسم مفعول لپاره هم دی چې کوم شرایط د اسم فاعل لپاره و چې د دې نه مخکې به موصوف راغلی وي، د دې نه مخکې به ذوالحال راغلی وي، نو هم بینهی دغه شرایط چې کوم دي نو اسم مفعول لپاره هم دي. د مثال لپاره دا یو موږ دلته ذکر کړی دی. ګورې زیدون چې کوم دی نو مبتدا شوله، دا مضروبون چې کوم دی نو څه دی؟ دا اسم مفعول شو. ابو مضاف هو ضمیر مضاف الیه، دا مضاف الیه د دې مضروبون دپاره کوم دی نو څه شولو؟ دا نائب فاعل شولو. نو مضروبون سره خپل نائب فاعل جمله شبه فعله کر د دې مبتدا لپاره کوم دی نو خبر شو. مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. په دې کې به ماشوم سره موږ اجرا دې طریقې سره کو. څه به ووایو ورته چې دا زیدون مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع د څه د وجې نه؟ مبتدا د وجې نه. مضروبون مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع د څه د وجې نه؟ د دې مبتدا لپاره خبر واقع شوی دی. او دا ابو دلته مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. د څه د وجې نه؟ د دې مضروبون اسم مفعول لپاره کوم دی نو دا نائب فاعل دی. دی ابو کې به بیا تاسو موږ چې دا اعراب بالحرف دی که اعراب بالحرکت دی؟ نو دی به څه وایي چې دا اعراب بالحرف دی. ولې اعراب بالحرف دی؟ دلته کوم دی نو و راغلی دی. را په څه سره ده؟ هغه و سره ده. هم په دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم به په دې اسم مفعول کې چې کوم دی نو څومره مثالونه راغلي دي هغه به موږ په دې کې چې کوم دی نو څه کوو او به چلو پکې. او بیا دغه شانتې بکرون معلوم ابنه فاضلا، دا ترکیب به مرته وکړو. بکرون مبتدا، معلوم اسم مفعول، ابنه مضاف الیه د اسم مفعول لپاره نائب فاعل شو، فاضلا ولا مفعول به شو. اسم مفعول سره خپل نائب فاعل مفعول به شبه فعله کرده بکرون مبتدا لپاره خبر شلو. مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه دې کې به ورسره اجرا کو. اصل زیداری چې ابنه کې دا ابنو دا د مرفوع ولوي، ترې معلومون د نائب فاعل د وجې نه. معلومون دا چې کوم دی نو اسم مفعول دی او اسم مفعول نه چې کله مخکې مبتدا راغلی وي نو دا د خپل فعل په شان دی عمل کوي. نو دې دلته کې عمل وکړو، ابنو له چې کوم دی نو رفع ورکړله، نو دا ابن موږ ځکه مرفوع وي. بیا هم دا معلومون چې کوم دی نو عمل پر فاضلن کې وکړو او دلته چې کوم دی نو د مفعول به د وجې دا څه کو؟ دا چې کوم دی نو منصوب کو. نو ماشوم چې کوم دی نو په دې باندې پوهه کول پکار دي چې ګوره ابنو دلته کې چې فعل مخکې نه دی راغلی یا حروف مشبه بالفعل مخکې نه دی راغلی یا فاعل ناقصه مخکې نه راغلی، نو ابن ته ولې مرفوع وي یا فاضلن ته ولې منصوب وي؟ نو په دې باندې ماشوم چې کوم دی نو هغه مطمئنه کول پکار دي چې ګوره د اسم مفعول د وجې کوم دی نو موږ مرفوع وي او د اسم مفعول د وجې چې کوم دی نو موږ څه وایو؟ موږ منصوب وي. نو ماشوم سره دا اجرا پکار ده، په دې کې روانول پکار دي.